الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی ستر نوم د چې ډېر بخښونکی مهربانه دی، خالق د مخلوق دی، قادر په مخلوق دی، رازق د مخلوق دی. عزتمندو، نن تاسو ته زه په راګستون مارګله کې چې دا کلی چې دی دا په غونډکۍ باندې مشهور دی. عزتمندو، دا د مینګورې نه کم از کم زه به دا ووایم چې دا به تقریبا د مینګورې نه په 45 کیلومتر کې دا د غر سر به دا تاسو ته ښکاري دا پروت دی. عزتمندو، په دې کور کې دا ماشومه که تاسو ګورئ عزتمندو، حقیقت کې موږ ته خو زړه چاودی مرګ دی راته چې دې ماشومې ته ګورو. یو څو کاله وړاندې عزتمندو د دې کور کوټه راتاوه شوله او دا ماشومه نغري د لاندې رالاله او الله بچ کړه زندګي د هغې الله بچ کړه. خو عزتمندو که تاسو دا وګورئ جي زما د دې بچي دې سټ ته دلته دا یوه سترګه ترې وتې ده جي، دا بله سترګه چې د عزتمندو دا خرابېدو طرف ته روانه ده. عزتمندو، د خپلو هغه مسلمانانو ورونو په حضور کې دا پروګرام راوړم، کم مسلمانان ورونه چې خپل بچي لري او الحمدلله تر اوسه پورې د اخلاص په پروګرامونو کې د دنیا د داسې مریضانو الحمدلله لکه څنګه چې د یار حسین پروګرام و، هغه ماشومې نن سترګه بچ ته او الله پاک ستاسو په امداد ستاسو په مدد باندې جوړه کړې ده. عزتمندو، د دې بېوسه پلارې او د دې بېوسه بچي خواله راځم دا به تاسو ته څو خبرې په خپله وکړي. بچوړی ستاسو نوم دی؟ امینه. څو؟ امینه. امینې بچوړی څونه تکلیف دی ته؟ دا سټ ته نشي نیغولی که نه؟ نه. ته زما د مسلمانانو نونو نه څه غوښتنه کوې زویه؟ زما سره امداد امداد وکړي. ستا په دې یوه سترګه نظر لګي بچوړیه؟ دا بله دې روغه ده؟ دې نظر لګي؟ عزتمندو، د دومره خبرو جوګه نه ده او په هغې باندې چې دا کوم حالات دی دا د الله ستاسو په بچو ستاسو په خاندانونو راولي. راځم د ورور له چې دا ورور په خپله وینا کې څه وایي. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی جي؟ زما معتبر نوم دی. معتبر صاحب څومره وخت نه په دې ځای کې اوسېږي؟ یاره ټوله زندګي هم دلته وشوه. زما د دې بچي څومره وخت وشو د دې سوځېدو؟ د ده وشو څه 9 کاله وشو. د دې دا علاج اوس ممکن دی که نه؟ کېږي خو زما څه بس نه کېږي. اوسه پورې ما هېڅ چا ته څه بس ماس نه دی کړی. بیا خپل وس مناسب څه قرض دار دا مې کړلی او اوس لکه دا بیا هم کله ناکله ډاکټر له چې 2-3 زره روپۍ زما نه ګاډي اخلي بغیر بوکینګ ګاډي نه ځي او چې بس لکه ډب جب دی او زه اوس مینګوره کې قهوه خرڅوم نو په قهوه کې به زه د دې علاج وکړم که کور نوره خرچه به وکړم. نور واړه بیمار دی. زما د مسلمانانو نه څه غوښتنه کوې؟ زه دغه غوښتنه کوم زما سره څوک د څه امداد کولی شي د چا د رضا دپاره؟ د الله د رضا دپاره ستا سره امداد وشي؟ زما سره امداد وشي چې بس قرضدار یم ډېر. عزتمندو، وایي بېوسه یم، بچي هم خبرې وکړلې چې یوه سترګه کار بچي هم خبرې وکړلې چې یوه سترګه مې ټیک ته دې بلې کار پرېښودی دی. ورځ تر ورځه دغه هم کار پرېږدي. د دې بچي دې ګرځېدو ته چې وګورو باقاعده عزتمندو په دې د دې په هسپتالونو کې باقاعده علاج کېږي. عزتمندو، که د دې بچي رنګ هم موږ او تاسو د خپلو بچو په رنګ کې وکتو او د الله د رضا دپاره د دې کور دا داسې یو کور دی چې د دې چت هم نشته، که د دې کور سره موږ هم خپلې خوشحالیانې شریکې کړې نو الله پاک به زموږ سره د خپل کوره خوشحالیانې شریکې کړي. عزتمندو، الله دې وکړي چې د اخلاص پروګرامونو په شان نور هم مطلب دا دی چې د دې بچي دپاره کم از کم په ټول کې هغه ګټۍ چې د هغه مخه وغورځوئ او دا رور چې دی دا قهوه خرڅوي دی به تاسو په دې فوټیج کې ووینئ نو چې قهوه خرڅوي او هغه بیا دې غر ته راخېږي چې دې غر سر ته د ننګورې نه ډېره لویه فاصله ده. نو عزتمندو، دا خلک به خپلو دا خلک به خپلو دا خلک به راچوتو. الله دې وکړي چې د نورو پروګرامونو په شانتې د دې بچي هم تاسو ته زه سبا وښیم چې دا هغه بچی دی او دې هم نیغ وښیم او ګرځندی درته وښیم ستاسو د الله په حکم باندې او ستاسو په مدد او ستاسو په امداد باندې. الله یو ښه د باد عزتمن لره دا وخت ما لره که اجازت پوره د اخلاص ټیمه تاسو نه اجازت غواړم په الله وسپارم. د لوی الله په امان.